سلامونه ملګرو خواجه آصف یو ځل بیا عمران خان پسې ټویټ کړی دی چې په دغه ټویټ کې خواجه آصف ډیر غټ کسان یاد کړي دي چې ورپسې ریچارډ ګرینل هم ټویټ کړی دی او خواجه آصف نه کلیریفیکیشن غوښتلی دی چې ټویټ دې کړی دی دا د چا پسې کړی څوک دې پکې یاد کړي دا شمول اوس ایکسپلین کا ډیر اهم خبرونه دي جی خواجه آصف ټویټ کړی دی چې عمران خان یو ایجنټ دی ځکه ورته د مغربي دنیا نه دومره سپورټ ملاویږي تاسو به کتلی د عمران خان په فیور کې د یو کې نه ټویټ شوي دي د امریکا نه ټویټ شوی دی خاص کر ریچارډ ګرینل ډیر زیات ټویټ کړی دی ریچارډ ګرینل د ډونالد ټرمپ د حکومت یو ډیر اهم رکن دی د ډونالد ټرمپ داسې دی لکه ښی لاس دی یو ډیر قابل انسان هم دی ډونالد ټرمپ په د باندې په پټو سترګو یقین کوي نو د عمران خان په فیور کې څه ټویټس کړي دي چې د هغې حوالې سره خواجه آصف هم ټویټ کړی دی او موږ پاکستانیان په خپل مفاد پوهیږو خواجه آصف په ټویټ کې دا هم ډیر زیات کسان منشن کړي دي خواجه آصف ویلي دي چې زمونږ لومړنی پریارټي چې کوم دا هغه د پاکستان مفاد دی دا هغه خواجه آصف ضروره چې دای کله حکومت نه دی په پاکستان کې ټیم هم نه تیری کګرانیږي د پاکستان عوام لګرانیږي په دای باندې چې کلم سخت ورځ راځي دای بسادر سنډي او بل ملک لبه تخت ضروره او دای دلته لګیاري چې موږ د پاکستان مفاد غواړو پاکستان مفاد د لپاره فیصله کوو خو بیا ورپسې ریچارډ ګرینل هم ټویټ کړی چې د پاکستان په امریکایي امبیسي چې کوم مشر دی رحمان شیخ ته د دې خبرې ویلي دي چې راشه دا خبره موږ ایکسپلین کړه چې خواجه آصف دا ټویټ ولې او چا پسې کړی دی ځکه خواجه آصف په خپل ټویټ کې ډیر کسان منشن کړي